سلامونه احترامات ګرانو کتونکو الف خان شیرپ وایم ملګری را سره امجد خان دی او پسند کې مې موجود دی صادقه چې ستاروب محتاج نه دی زه په څومره باس وکم بلکې د دوی ټول ټیمه خدای ماته یوه ګیله ده او د دغه ګیلې نه ده سره علاج شته نه ما سره علاج شته هغه دا ده چې کور کې موبایل نشي پرېښودی او چې موبایل پرېږدي نو ویره وي هغه ډاټا خو پکې ختمه شوه د دوی ډرامې به یې لګولې وي خو ګرانو کتونکو یو خبره په دې موقع کوو په سوشل میډیا خلک زار مربنډئ په کومو طریقو باندې پیسې خلکو پکې خپلې لوریانې راویستې ښځې راویستې ټیک ټاک ورته ناستې کنځلې کوي دا خلک خو تاسو ګورئ دوی څه د دغه سوشل میډیا نه څه ولاړئ که نه نو ډېر د لاندې دغه نه راوتلي دي خو هغه خپل اونر سکل چې دوی ته نه به پی ټي وي دغه موقع میلاوې ده نه ورته په بل ځای کې دغه موقع میلاوې ده ځان یې په دې معاشره کې ان که نن چې کوم دی نو غټې غټې ادارې د دوی محتاجه دي خو دوی یو داسې پلیټفارم ورکړي چې ځان سره یو شمېر خلک دوی په روزګار کړي دي نو د هغې نه یو کار بل تاسو ته یو میسج یو پیغام چې زموږ په دې پښتون معاشره کې څه کېږي موږ خلکو ته کم قسم نومونه اخلو کم قسم طریقې باندې تنسونه کوو په کم قسم طریقې د خلکو بېعزتۍ کوو د دغې نه قیاس اخیستل پکار دي خو ګرانو کتونکو په دې ډېر زیات باس کېږي خو صادق خان هم خوراک له راغلی دی زه هم خوراک له راغلی یم او زما په خوراک کې به زما کتونکي بیا ګوري چې بیا ته خوراک لتلی نو دا ماته یو اعزاز حاصل دی چې ارڅه کې پوټلو کې راته روټۍ الحمدلله پرېږده خو دا نن اپریدي رسټورنټ ته راغلی یم اپریدي رسټورنټ یعنې اپریدیان چارسدې ته ورسېدل نو ډېر زبردست خوراک تیاروي او بیا چرګ چې کوم دی نو روش تیاروي او چرګ په څه کې تیاروي نو صادق جان مې ولیده نو ما یې ده سره به څو خبرې مو کومه صادق جان څه به وایې د خپل خلکو ته چې دا نن کوم هوټل کې ته موجود یې څه بریفینګ درته درکړی شو او اپریدیان بیا چارسدې ته راتګ دغه هوټل به وچلېږي او به نه چلېږي څه وایې یو خو الف خان به ستاسو ډېره درته مننه چې کله هم زموږ ملاقات وشي نو یو ښه ځای کې چېرته وشي او زما او ستا ملاقات تقریبا 2-3 میاشتې بعد وشو ځکه چې یو ته بیخي د هوا مرغۍ چې چا ونیو د هغې نو ګرانو کتونکو نن را سره الف خان به موجود دی او هغه پوښتنه یې وکړه چې اپریدیان چارسدې ته راورسېدل نو چارسدې خلک میلمه دوسته دي او د مهمان ډېر زیات عزت کوي هاسپټلټي الحمدلله د چارسدې په خلکو کې هغه ګلې شوې ده نو ګرانو کتونکو دلته اپریدي رسټورنټ وته چې کومه نوخار روډ دی د چارسدې انټرچینج سره بالکل نږدې تبلیغي مرکز نه چې رامخکې شي د باغچې شاته نو ګرانو کتونکو دوی هم دغه رسټورنټ په دغه سوچ باندې پلو کړی چې چارسدې خلکو خدمت وکړو خو موږ د دوی د چرګ ذایقه چک کړې ده ګرانو کتونکو دوی چرګ تیاری اصل کې د ګډ په لم کې او هغه داسې قسمه یو ذایقه ورکوي او داسې یو قوم و تیاری چې هغه مکمل سړی و چې نری غوښه خورمه ماته کور ته موړی دی او د دې خلکو چې کوم دی ډېر زیات موږ سره مینه هم ده او پردیان چې هر ځای کې دا مینه ناک خلک دي درانه خلک دي پښتانه خلک دي او بل زموږ چاهدې ته راغلي نو زما چاهدې ځایي خلکو ته یو درخواست دی چې د پردیانو د اخلاقو په وجه باندې تاسو دې رسټورنټ ته یو ځل راشئ او دا ذایقه چک کړئ چې دا خلک څنګه دي صادق جان یو پوښتنه کوم زموږ چارسد کې ډېر مالدار خلک دي خو موږ چې کله سرمایه کاري کوو نو موږ اسلام آباد ته بل ځای ته ځو که نه چېرته راتلونکي وخت کې په دې باندې هم یو ډرامه تشکیل کې چې موږ دلته چېرې سرمایه کاري وکړو نو په خپله ډېرو خلکو ته به روزګار لکه دې هوټل ته زه ګورم نو دا د درزن نه زیات پکې ملازمین دا د کار کوي خلکو ته یو مقام ورکړه که نه نو ولې موږ دلته کې هوټل نور روزګارونو ته توجه ولې نه ورکوو دا زه باور ساتم یقین ساتم چې اپریدیانو د هوټل به دلته کامیابیږي دا به چلیږي خو هغې خلکو ته ولې موږ سرمایه کاري نه کړو دلته مین خبره خدا د الف خان په دې باندې زموږ د چاهدې ځایي خلک لږ نه خفه کېږي دا ټکي زه لږ سخت استعمالومه که نور قومونه دي که هغه پریدیان دي بنوسیان دي یا مطلب کابلیان دي یا د نور قومونو خلک دي دوی چې کله روزګار کوي دوی سره غونډ کلي ودرېږي یاره وي زموږ د قوم یو سړي کار شروع کړو او موږ به ورسره چې کوم دی اوس انشاءالله اوږه په اوږه ولاړ یو ځکه دا زموږ د قومه دی او زموږ د قوم سر د فخر نه بلندی زموږ د ځای څنګه خلک دي زموږ د ځای دا یو دا بس دا یو ناکامي ویم چې کله زموږ یو کس کامیابېږي نو موږ به خپله خپې وو که په چارسده کې دی که په مردو کې دی که په شیرپو کې دی که په تنګي کې دی که په تورنزو کې دی که په مانزو کې زموږ ټول شنغر ده هغه به یاد کړم چې موږ خپل کس کامیابی نه ورکوو خپل خپلوان وله خپې وو زما د خلکو ته دا یو ریکویسټ دی چې موږ پښتانه یو زموږ یو وقار دی زموږ یو عزت دی زموږ یو ویاړ دی او موږ چارهدي خلک په ډېر غټو نومونو یادېږو نو زه وایم چې صرف د یو ټکي نه موږ ووتو چې د خپلو خپلوانو خپې وهل پرېږدو نو انشاءالله موږ به ترقي وکړو
موږ به ترقي وکړو چې دغه شانتې کاروبارونو له موږ وده ورکړو نو خلکو له هم د روزګار موقع همداسې ده همداسې ده نو ګرانو کتونکو څنګه چې الف خان به خبره وکړه چې افریدیان یو ځای ته رسي په کار چې چارسدوال هم خپل لږ لږ مقام اوچت کړي او د ښه ځینو کې کاروبارونه کولو کړي ځکه نن سبا په کاروبار باندې که پیسې بندېږي خو ښه ګټه هم ترې راځي نن سبا آنلاین دور دی د میډیا دور دی کم کس هم که ځان له شنو کولاوي ځان یې د فیسبوک پیج د یوټیوب چینل هم کولاوي چې په هغې باندې هغې اډورټایزمنټ کوي ټیک ټاک ته هم وله جوړوي چې په هغې باندې ډېرې لاب د هغه ویډیو راځي نو ده به کار داسې چې خلک به هم ولې راځي بل آنلاین ډیلیوري دی که ځان سره د موټرسایکل بایک والا ساتي چې څوک رنګ کوي چې پلانکې ته چرګ بیا ورسېدلي ډیلیورۍ پیسې یې ته کټ کوي ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو صادق جان سره ډېر باس کیږي ډېر خبرې کیږي ډېر سوالونه په کاروبار په لحاظ سره هم راځي خو بیا به پروګرام زمونږ اوږدېږي نو زما کیمرامین نن ناشنا دی نو په اپریدي رسټورانټ باندې صرف خبرې کوو ګرانو کتونکو مین تاسو ته زه دغه اشاره ښیم چې تاسو راځئ نو اپریدي رسټورانټ سره چکن کړایي چکن هانډي چکن انګار فرای تورنځی ماډل ته مخامخ دغه ځای کې مخې ته ورته یو اسپتال هم دی هلته کې هم دی نو اوس تازه تازه چې کوم دی نو دغه دلته کې راغلي دي خوراک انتظام تاسو ته ګورئ چې ښه صفایۍ سره چې کوم دی نو دا باقاعده دغه کوي سیخ کب چې کوم دی نو دا دی دلته کې چې کوم دی نو دا کړۍ لګېدلې دي صفایي انتظام ستاسو په راتګ سره به چې کوم دی نو د هوټل کامیابېږي په کار ده چې تاسو راشئ ښه په لومبي ځل لا پتیلې چې کوم دی نو دا ګورو او یو لوی شرار روان دی شرار وجه څه ده یاره څنګه یخي ته دلته پکې اخلي پخلی کې که نه کوکي ها سره چې دی خو هلکه کوم دی باړې څومره وخت اخلي پخلی کې څنګه اخلي پخلی د څومره وخت نه کې یاره تر 15 کاله مې ووتو کوم ځای کې نور پخلی کړی باړه کې باړه کې د ستاسو له لاس څه مشهور وي زمونږ روش دی کړایي ده انډي ده مایان دي ژوندي هم شته دی مړه شته دی هر رنګ یې ملاویږي دا روز چې کوم دی دا چرګ چې تاسو دغه کې پخوئ که نه نو د دې څنګه سره پکار دی چېرته یو چرګ چې تاسو وي په دې د ګډ په دې دغه کې لم کې پخوئ دا لم دی پوه شوې دا مثالې دي غوړي دي پوه شوې تیل د ستاسو خوراک نور خوراک کې فرق څه وي بس خیر رالی شي چک دی کی چک دی کی بس رالی شي چک دی کی ګرانو کتونکو داسې به ځو چې بهر چې کوم دی نو هغه به درته ښایو ډېر زبردست ګراوند ځای دغه تاسو وینئ چې دلته کې د انتظام د زنانو دپاره بیل بندوبست دی دا تنور ګرمې ګرمې ډوډۍ چې کوم دی نو هغه تاسو ته میلاویږي راشه که نه خواته باقاعده ګرانو کتونکو السلام علیکم څنګه یې ورور اخي نوم دې څه دی ملک عثمان خان ملک عثمان خان د کوم ځای د چارسدي پړانګو د چارسدي پړانګ نو دوی له اپریدي رسټورانټ نوم ولې کېښود والله بس موږ سره ملګري پردیان دي او بس مینه ناک دي او هوټل بس موږ چې د چارسده کې اپریدي رسټورانټ نوم باندې رسټورانټ کولو کوو نو بس د دې وجه مولې نوم یې یعنې کاریګران به ټول اپریدیان دي بالکل پردیان دي بالکل ټول دلته چې اوس میلمانه راغلي دا هم اپریدیان دي دا سا پردیان دي سا چارسدي دي سا پېښور نه راغلي سره کم ځای نه راغلي میلمانه راغلي ټول هوټل ته د څنګه سوچ راغی والله بس هوټل خو ملګري هوټل موږ چې راشه موږ هم یو هوټل روان کړو بل ملګري مو هوټل نو موږ ځکه هوټل روان کړو خلکو ته څه میسج ورکوې چې ستا خوراک هغې کې به داسې څه کومه ذایقه وي داسې کوم ډش دی پکې بس والله زمونږ خو چکن روش مشهور دی د ګډ لمي پکې الو وي پکې او بس خپلې پروګرام وي او کبان دي جم دي هغې ډېره ښه ذایقه ده بس دغه زمونږ دا کړۍ مړۍ ده خانډي ده دغه هر څه دي دلته کې کبان ژوندي دي دلته جم دي کبان دي بالکل څه ټیمه پورې کلو وي والله دا خو 12 پورې شپې کلو وي د سهار د 10 بجو نه ګرانو کتونکو ما صادق سره هم خبرې وکړې خو لکه دا کس چې کوم دی سرمایه کار هغه د چارسدي دی اپریدیانو سره تعلق او اپریدیان کاریګران چې کوم دی تاسو له باخلي پخلی درکوي نو دا زبردست دا د خوشحالۍ خبره وه تاسو بالکل ګرانو کتونکو دغه نمبر 0313 او 14 32 837 0331 93 33 388 دا دوی چې اډر څوک درکوي داسې کورونو ته یا بالکل په کال باندې اډر اټین کوو مونږ او دغه هم شته ډیلیوري هم شته لېږې خلکو ته بالکل ورنځی ماډټون خوري مخامخ دی د روي او باټون بس دا خو میلمانه دي د لرې لرې نه راغلي مونږ له راځي دلته مونږ سره روټۍ خوري او ښه قدر عزت یې کېږي خو ټول ښه خوشحالي کار ښه روان دی بالکل ښه روان دي شکر صحیح ګرانو کتونکو
ژوندي کبان چې کم دی نو هلته تالاب دی دا د ګوره د ناستې دغه دي ملګري چې کم دی نو ټول دلته کې ناست دي لږ د صرف د هوټل دغه لوکیشن ښیم چې دلته کې بالکل د زنانو دپاره زبردست صفایۍ سره د میان چې کم دی نو بس جوړې ختم شو ډېر زیات هم راوړي وو او ټول ووتل پوه شولې مکمل کوم ځای زه پرېدې یم د باړې یم او الحمدلله هوټل زمونږ دی هوټل ستاسو او زما دی الحمدلله ملګري دا ملګري منیجر دی سره او دا منیجر دی را سره او دا د دې ځای سلیکشن هم څنګه وکړو دا زیم اخیستی دی الحمدلله خپل ذهن دی د زیم خپل دی اخیستی م دی او الحمدلله بس بیا مې پکې د مایانو د روشونو کار سټارټ کړلو او چې زه بس د مینوالو له دغو خلکو لپاره مې یو میان او روشونو لپاره کار سټارټ کړو ستاسو خوراک او د خلکو خوراک کې یو فرق څه وي پردیانو څه داسې څه ټیسټي ده زمونږ چې کوم د ذایقه خپله ذایقه ده پردیانو د هر ځای خپله ذایقه ده زمونږ د پردیانو خپله ذایقه ده او الحمدلله لکه موږ اوس د پردیانو خوراک الحمدلله تاسو چک کوئ وبې ګورئ او چکړې به هم وي انشاءالله تعالی زمونږ یو خپل بېله ذایقه ده انشاءالله صحیح ګرانو کتونکو کنفیوژن دا دی چې کله یو ځای ته اچانک راشي او زه خو خپله خوشحالېږم زه ولې د خپل طرف نه د بھرپور تعاون یقین ورکوم بله دا خبره کوم چې هرکلی ورته وایم خلکو ته دا وایم چې ستاسو په راتګ سره به د هوټل نور هم دی کې به نور ایټم هم راځي او دلته به چلیږي هوټل دا نه چې نه به چلیږي خو موږ وایي چې یاره چا کړی دي لومړی چې موږ خبرې وکړئ چې پردیان رالل نو ډېر د مینې ډک خلک دي بالکل تاسو راتلی شئ او د دې دا چکن خوړی شئ چې کومه د ګډ په لم کې درته پخی په دې باندې د موبایل نمبر دي هغې باندې یې خپنېغه چې کوم دی نو رابطه کولی شي په اډر باندې هم تاسو له درکې ډېره مننه خوشحاله شئ